بعض وخت څاروي خلکو مسافرو ته ایثار کړي او دغه کراچۍ نه بل ځای نه څوک را روان هغې ته ایثار کړي. نو دا یاد لرئ د درېیمې ورځې د ماښام نه مخکې په هغې باندې چاړه راښکل او ذبح کول ضروري دي. که د ماښام اذان د باندې وشو یا غروب وشو او حلال کړی دی نه دی، بس اوس به د دې نه پس دا څاروی نه حلالې، اوس حلالول پکې ختم. ذبح کول او اضحیه حلالول اوس نشي کولی، ځکه د اختر ورځې ختم. چې کوم چانس و تا ته هغه چانس ته نه ختم شو. الله 3 ورځې درکړې وې هغې کې دې ونه کو. اوس به د شریعت په طریقه د دې بل حل دی. اوس به څاروی نه حلالې، اوس به څه کې دا پوره ګډ دا چیلې سیرلې بزا وزا چیلې څوک ورته مختلف نمونه وایي او دغه رنګې دا غوا غوایې سنډا، اوس به دا پوره سنډا ژوندې چېرته غریب له ورکړي. اوس به حلالې نه چې د اختر 3 ورځې ختمې شو، همداسې به ورکړي. دغه څاروی به صدقه کې که بالفرض د هغې نه بعد چا حلال کو په 4مه ورځ یې حلال کو، یا زمونږ خلک خو دي خو جنوري فروری مارچ او پی ایم او اے ایم ټیمونو باندې دغه پاکستانی ټیمونو او انګریزي ټیمونو باندې ګرځي. دوی وایي چې د شپې 12 بجو پورې حلاله کېږي. نه، د شریعت بل حساب کتاب دی. ماښام سره بس ورځ شپه حساب بله ورځ بدله شي، بس بله ورځ شروع شي. زمونږ چې ماښام شي به دا شپه چې کوم دی دا مخکینۍ ورځې سره تعلق لري، شاته ورځې سره تعلق نه لري. او زمونږ د انګریزانې شاته ورځې سره شماري، د نن شپه نن ورځې سره شماري. او زمونږ په اسلام کې دا ورځ چې اوس ماښام نه پس را روانه دا 4مې ورځې سره تعلق لري. نو ماښام سره قصه ختمه شي، خو بالفرض که چا د ماښام نه بعد حلال کو نو اوس دا ټوله غوښه به غریبانانو له ورکوي. دا ګوره د دې ورځې سره متعلق مسله ده، 4مې ورځې سره متعلق مسله، یا د 3مې ورځې د ماښام نه بعد مسله. دا څاروی په کور کې د دې یو تیکه نشي استعمالولی. ماښام نه مخکې چې حلال کو ستا غوښه ده، ماښام نه بعد چې حلالې د 3مې ورځې به دا ټوله حلالول هم پکې نشته، پوره څاروی به ژوندی چاله ورکوي. خو حلال دی کو، ځان نه دې مولا جوړ کړی او حلال دی کو، دا ټوله غوښه به غریبانانو له ورکوي. مالدار سړي له به پکې یو تیکه نه ورکوي، په کور کې به پکې یو تیکه نه استعمالوي، خپلو بچو خپلو مور او پلار وغیره دا به ټول له ورکوي. دا مسله ده. او په خپله به پکې یو تیکه نه خوري، دا چې خپله ورته پرلتو لګي چې مړه د خلکو غوښې خو زړې شوي دي او زمونږ تازه غوښې دي. نه، بس غذا ختمه ده، اوس د دې نه یو تیکه نشي استعمالولی. نو دې مسلو سره غور سره غوږ کېدی. دا هر چاته دا صورتونه راپېښېدی شي، یا تاسو نه بل یو سړی تپوس کولی شي.